دا چې 44 लाख دي 44 लाख دي او څه د پاسه دي چې دلته به لیکل کړي دي چې ستاسو ډېره مهرباني او دا کس وفات شوی دی د دې 3 زامن دي او 4 جی لوڼه دي او یوې کونډه ښځه پاتې شوې دوی بس کې چې دا تقسیمول دي 44 लाख یعنې څه د پاسه 44 लाख روپۍ دي چې یعنې 44 लाख او بیا 62 دی 763 اشاریه 85 جی دا شیزونه دي جی تاسو په لږ سوچ غور وکړئ جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوست تاسو دا تپوس کړو بیګا یو انسان وفات شوی دی په ورثو کې 3 زامن دي 4 لوریان دي او یو زوجه ده ترکه ده 44,62,763 4,42,000 او 230 روپۍ په ورثو کې زوجه چې ده ذوی الفروز ده او زامن او لوریان عصبه دي اول ذوی الفروز له هله کیسه ورکړي وروسته بیا چې څه پاتې شي هغه ټول عصباتو ته پاتې کېږي نو د ښځې 2 حالات دي سمن او ربع اما للزوجات فحالتان د زوجې دپاره 2 حالات دي السمن مع الولد و ولد الابن وان سفلا اتمه برخه به ورکوي چې کله د مړي نه اولاد پاتې وي دلته د مړي زامن او لوریان نشته دی نو د 44 लाख روپو سمن 44,62,000 روپو سمن یعنې اتمه حصه راوځي 15,50,000 او 815 روپۍ 5,57,845 روپۍ دغه شانته کې د هر یو زوی څه ورسېدله 8,983 روپۍ اشاریه په د بره دي یعنې 52 اشاریه 7 लाख د هر یو زوی څه ده اول د زوجې حصې طبقه کې دی 5,57,845 روپۍ ورسېدي او 38 پیسې په د بره بیا د هر یو زوی حصې ورسېدله 7,80,983 روپۍ ورسېدي او اشاریه 52 د هر یو زوی د دوی ټوټل ورسېدلې د زامنو ټوټل حصه چې وه هغه 23,42,950 روپۍ ورسېدي د هر یوې لور حصې ورسېدله 3,90,491 روپۍ ورسېدلې اشاریه یعنې پیسې 75 پیسې د پاسه 3,90,491 روپۍ د دې جنکو مجموعي حصه رسېدلې ده 15,61,967 روپۍ نو په دې ترتیب سره موږ دا تقسیم شرعي وکړو او تاسو ته موږ دا 44,62,763 روپۍ په دې ورثو باندې تقسیم کړل واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین